خزه خډېره تیرې شي. هارون الرشید بادشاہ او داغه خزه وا زبیده نامه وا. زبیده خوب ولید، په خوب کې ګوري چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. دای خوب ولید. سحر له تپوسو کو د معبرینو نه چې ما دا خوب لیدل زما خوړه چوي. هغه ورته وې د دې خوب تعبیر داده چې الله بستا پلاس یو دسه کارو کی چې تر قیامت به ټوله دنیا ته फायदा اخلي. نو په مکه کې دا نهر زبیده جوړ کړ. د شام نه نهر د مکه خار تراوسته. اجیانو صاحبانو ته په پته ای چې د مکه په ټول خار کې نهر زبیده ګرځیدلې ده او دا سوري دی په ماشکیان داغه نو برالیو کورونو ته. دغه زبیده میړه ته اورځي وای بادشاہ تا خبرو کې ورته وای ته دوزخی. هارون الرشید خو بادشاہ چې خزه ورته وای دوزخی، نو بادشاہ ورته وای چې وا خزه کزه دوزخی منو ته په ما طلاق ہے. اوس طلاق ټکه مونږ څه پیژنو. نه دې پښتنو خزه ملا چرته بچ پاتې دي. ها خبره د پاس زب طلاقی سارا روانم کور سره دو روان دي دم رګیره ابل مرګی ته زب طلاقی کبه می پری خاو زب طلاقی م پدری کانو به طلاق صاحب ته پګیره دی اور لکه نو خاصه خبره کا وکړ اور نږدې شمال پتو په ولګي خزه خو دې طلاق شو کور دی وران دی. ولزما خزه د سیاسان نه د مولوی صاحب چې په طلاق شي اده سره وسته چل کې نو خپانه شي مونږ بیړی غر کده مونږ لا سب چرته. تاسو په ایمان وای چې خبره د پاسه درې کانی غورځه کنه، خبره د پاسه چې خزه په طلاق ساتم کنه، خبره د پاسه چې خزه را باندې خور او مور دا وکنه، د خور او مور دا سزا تاسو کا پدری کانی طلاقا پدری کانی طلاق دي چې وې دا خزه در نه داسي بیل شو چې ترسوی بل میړه نه کړي تا ته نه راوکی. نو زمون خزه لاسامي کم زیدي. اما سره طالب سبق وینو ما ته وی چې مولوی صاحب زمون د مشرانو کوم چرته کافر تیر شوی دی. مال ډیر خدای خبر چې کوم نسل کې مونږ مسلمانان شوی یو دا غند خورا روانو. ول خدا زوس پوي شو مال ولې وې ما کې کله کله د خر رګ ټوپ وي نو ما چې دا چل څه دی خدای را کې هغه کافر رګ را روان دی. نو غزیزانو اټول په مونږ کې اټول په زمونږ خزي زمونږ اولاد زمونږ طرز معیشت ټول پلیت او مردار. بادشاہ اوس خزي ته وي خزي منډه کړه چې منډه کړه دروازه یې بند کړه. میړه ورته وی ولی چې تا مال طلاق را کړو او زما قتل تا ته حرام دی او ستا قتل ما ته حرام دی. راشي وګورئ مونږ سره په دې علاقه کې ډېر خلک اوسي درې طلاق ورکړي دي او بیا دې بل مسالې ته جوړ نه نو خزه راولې غلا نو په خزه عزت وکا کولما چې مولوی صاحب هغه پلاني ځای کې هغه شیخ غوندینو ال تلارم او غسر می نکاح تړلو بیا هغه طلاق کړم او زرالم اوس می ته خپل میړه تراواکا زید دوکا کول. یو ورځ بل مال خور داس چل دی چې ما خپل چاته نکاح کړی نه او په ډولای کې منی ور کینولې نو منم نه زبدي ور نکاح کوم. وی هغه تیلیانو مالک کابل مولا چې دی هغه می نکاح مال د کابل مولا کابل کې نکاح تړلې شي دا د پاکستان د مولا کار دی زید دوکا کول. دا زمون ملک دی دا زمون سړی هغه شیو نشو داغه نه پستم داغه سړی څلور بچی اته ورځو کې مې یو بچی ولیدو یو بنگالی نه ته د لاس د کرخو کې ما یو شیز دا کړو چې آرامي ولالي دا کرخه ا بنگالی ماته چې دا کرخه داسي دا سړی آرامي او چې دا داسي نو دا لالي دا غالک په مخراغه لاس مې ولاو کته چومې کته دا بنگالی خبره رښتیا و ما دا واقعي آرامي دي ځکه چې بي نکاح شوه ازنه چې عثمان زنه رسته تاسو راشي چې زمونږ لاس وګوره آرام کینه حلالي او آرامي په قیامت کې پته لګي. تاسو پوه شئ قیامت کې بار ار سړی تا د مور په نوم आवाज کی د پلار په نوم باندې کی او د پلانې خزه زویا
ځکه چې پلانه خزه یقیني ده چې ته زوی او پلار چې ده یقیني نه کې دې شي چې زمونږ مور خیانت کړي. تاسو پوه شئ دا چاته علی الیقین معلومه ده چې زما زه صحیح د خپل پلار زوی زمونږ مور انسان کې دې شي خیانت کړي نو الله به په قیامت کې زمونږ حیا ساتي نو پلار خو زمونږ چونکې دا بنی د بل په نوم به نو په قیامت کې به سړی رسوا شي نو د مور په نوم به ورته آواز کوي چې د رسوایۍ نه بچ. تاسو خیال راکړئ. عرض میں داو چې زبیدی ور بند کو چې زما کته تا ته حرام دي او ستا ما ته حرام دي. بس هغه نه بعد بادشاہ حیران شو چې اوس بس کی. امام شافعی رحمت الله علیه نوے ځوان شوی نوے عالم شوی بادشاہ ورغه تپوس یو کو چې صاحب دا مسله پیښه شوه هغه دا مسله مال راضی یا حلال او یا حرام را شکینه. بادشاہ ورته وای صاحب ورته نه دسی چرته کی ته پتخ ناشته او زلان دیما او پختنه د دین د مسلې کې تخت نراکوشه ته په دې زمکه کېنا او زب په دې تخت کېنم بیا تاسو کو زب درته جواب درک. هارون الرشید را پاسې د تخت نراغه په زمکه کېناست او امام شافعی لاړو په تخت کېناست. او به کې په پاکستان کې چا سره داسي او به کوي هارون بادشاہ خلا څکه قسم په خدای دې کوي سوې من تصور ناممکن دی چې زمونږ ملک به داسې څوک کی چې راشه ته زما په دې ځای کې نه او زبالته د هارون الرشید ایمان وګوره او د امام شافعی ایمان وګوره. امام شافعی په تخت کې ناستو ورته بادشاہ او پاس اودرېګا وای اوس تپوس کا وې دغه سي چل شي خزر تداب ویلو دوزخی او مال کزه دوزخیم ته په ما طلاق ہے او زما دوزخی او جنتی څه پته بلګي چې زه دوزخیم که جنتی ما او دا پچا چاته لګي څو مونږ به دوزخ ته ځو که جنت ته ځو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته ودا مسله مال راځي 300 کرته د سر نواله تر اخره پورې پټول قران نظر واچول 300 کرته ځکه چې ته ټول قران یادو نو د الحمدلله تر والناس پورې بداسي پتلو راتلو بیا په تمام ذخیره حدیث د رسول الله چې په عمر کې دي چرتا د خدای د یاري جړلې دي په عمر کې. هارون الرشید ورته په خدای مې دي قسمی چې زه ارش په نیمش پکې را پاسم او خدای ته چې په سجده پروت مو جاړم نو چې مخ روچت کم لاندې د اوخو د وبو ډند ولاړ ارش په. امام شافعی ورته مبارک شه د پیغمبر حدیث میں پیدا کو چې د کم سترګې نه اوخه دومره روزي چې د مخ ته راشي د مخ قدرې ته به د سترګې نه راتوي شي د مخ ته راشي یو اوخه نو په قیامت کې به رسول الله وی چې دا سړی خدای دوزخ ته نه پری او په دې سترګې به عمر له دوزخ حرام. نو د پیغمبر د دې حدیث مطابق ما فتوا درکړه چې ورشه پتا خزا طلاق نه ده ځکه چې ته جنتی. تاسو خیال راکړئ علم هم داو تقوا هم داو او جرأت او ایمان هم داو. قاضی ابو یوسف د امام ابو حنیفه شاگرد دی قاضی دی د بادشاہ تنخوالی راغه بادشاہ ورتل مسله په خدا جامعت فی نهار رمضان دروجه میاشتاو غلطی را نه وشو روزه مې وخوړه. قاضی ابو یوسف ورته وی علیک ان تصوم شهرین متتابعین دو میاشتې به پر لپسې روزي نیسي. هغه ورته بارک الله فی علمک بارک الله لاړو چالاړو. نور قاضیان ورته وی چې صاحب ته خو خطا شوي په کفاره کې خو ترتیب دی اول مریا آزادول دي کمریا نه بیا دو میاشتې روزي دي کاغه نه بیا شپېتو مسکینانو له 2 ټیمه روټای ده
نو تا د مرئی خبره ورته نه کو، د روجو دی ورته. قاضی ابو یوسف ورتل تاسو پوهیږئ نه قمقل یې، اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه دی ور سره. که اوس مې ورته ویلې چې مرایا آزاد کا، نو په ټولو روجو کې یو نه نیوه، بس هره ورځ به مرایا آزادولو، بس چې څه خوښه وا به کول. نه، دله داسې فتوا ورکړه چې د ملا ډوکي ودړدېږي، چې د ده یادي چې بیا په روجه کې روجه په قصد نه خوري. نو بادشاہ لا او دا د پیپل منډۍ سنډاګانو له به د هغې د شان مناسب فتوې ورکړي. داسې به نه کوي چې روجه راله او سنډا درته راغی، مولانا صاحب سلام علیکم، او دی ورته پاسېدلی شي، نو ما پاسوئ ورته، خان کاکا راغی. نو خان کاکا ته چې را پاسوئ ورته جی ډاکټر ما ته کډنی ټربل دی روجه، او بالکل چونه نیسي. نه نه نه، تکلیف مالا یطاق په اسلام کې چرته دی، او بالکل یې وخورئ. جی بیا چې دغه شي که خیري بیا دې ونیسئ په جمعې کې. وی جی که مړ شم، که مړ شوي د اسقاط مات شي، دا د دې روجو کفاره ده، دومره خبره نه ده. انا لله، مونږ داسې هم کړي. غریب راغی چې ملا صاحب روجه وخورم، دو منی بورای میں وہ چلولے ہلاکے گئے. کافر روجه پہلی ته وګورئ دی رنګ غریب ته زده سی وای، او د پیپل منډه سنډا چې راغی هغه ته مې دسی وای. نو زه به کوم ځای ایمان تیروم؟ روجه خو که مزدور خوري، دار په شکال پیټي چتولو والا عام خدای ګوري، او چې ایر کنډیشن او مریو نه تګلای کی خوري، نو هغه هم خدای ګوري، او زمونږ ایمانم خدای ګوري چې زه معتبر له څنګه فتوی ورکوم او زه غریب له څنګه فتوی ورکوم. نو عزیزانو، دنیا دارالامتحان ده، دار چا د ایمان امتحان پکې کیږي، او مازیګری شي ټیم ختم شي د امتحان، هر سړی خپل کور ته لاړ شي، نتیجه بیا ورپسې کور ته ورځي چې یا د امتحان خبر کړي او پاس شوې، یا د امتحان خراب ور کړي او فیل شوې. عزیزانو، څنګه چې منځ فرض ده، روجه فرض ده، حج فرض ده، کلمه ویل دا فرض دي، دغه سي زکات چې کوم ده دا هم فرض ده. او په هغه چا باندې چې هغه صاحب د نصاب نه، صاحب د نصاب نه بیا په هغه زکات فرض نه ده. په دې پنځو ارکانو د اسلام کې درې عام دي او دوه خاص دي. کلمه او منځ او روجه دا عام دي، په امیر او غریب دواړو باندې یو شان فرض دي، او حج او زکات دا خاص دي، امیر او مالدار باندې فرض دي، او که امیر او مالدار نو پاغه فرض نه دي. بیا د دواړو سيزونو د پاره الله تعالی خپل نصاب جوړ کړي. حج با اله په سړی فرض کیږي چې دومره پیسې ور سره ای چې د کم ځای نه روان دي، او د لار شي او مکی معظمه ته او هغه اخراجات ټول برابر کیو، بیا واپس په دې ځای ته ورسي، او د تلو نه بعد د کور ضرورت هم برابر وي د تر راتلو پورې. نو دغه وخت کې دې سړی باندې حج فرض، کدا نه برابر ده نو بیا په حج فرض نه ده. دې وخت کې 1,000 روپے دا خوبا چې یو حج لا تیر نه نو حکومت به اعلانو کی چاله اسلام امراوستو حج له داخله وکړي، نو هغه اتنه میاشت به دوی وਹੀ راکاږي او ستا پیسې به بندي. نو هغه نه بعد به بیا ته یا به منظوري شوي یا نه، که منظوري دې نه وي شوي بیا به د لړ پړه کوچي چې خپل پیسې راو باسه. نو 1,000 هغه، او بیا د پښتنو ملک دی، نو بیا 12,000 ولا روټایل او ډزو لم پکار دي، ځکه چې ته حج نراشه نو ډزې بدر تکیږي، او بیا به د دیګونه باندې کړي او د خلق بدرزي او مبارک شه او صاحب دا خانکونه به ورتک دی او به ډکیږي او تشیږي به، ځکه چې ته حج نه راغلی. نو کم از کم 50,000 روپے
چې سړی سره نقد د ټولو ضرورتونو نه بچت وینو الا بستا د حج نظام په برابرۍ. هغه نه بعد زکات ته زکات چې ده هغه اصلي کیږي په سرو سپینو باندې. سرو سپینو کې خاص نصاب دی چې هغه باندې زکات فرض کی. 19 توله سره زر او 2.50 توله سپین زر دا چې سړی سره نو هغه باندې زکات فرض شي. یا د 2.50 تولو سپین زرو قیمت ور سره دا بیا تاسو زرګر نه تاسو کوي چې دی وخت کې 2.50 توله سپین زر د 100 روپو جوړي 14-1500 به جوړيږي غالبا. دغه پیسې چې سړی سره د کال په ابتدا کې د تمام ضرورتونو نه بچت پرتی وي او کال په تیر شي نو دې کې بده بیا 2.5 روپے سیکړه ورکړي. عزیزانو اوس کتا سو خیالو کوي حکومت یو نظام رئیس دی د زکات او ډېر خلکو له ورکړي د خلکو په کې هم نسته غوسه شوي او بس همړه کار برابر دی. دغه زکات باندې سوچو کوي. ما تننم یو سړی وي چې زکات مولانا سے مونږ نه چونکی حکومت کټکای نو د دې وجنه مونږ نور چاله زکات ورکول پریخي. اوس په دې سوچو کوي چې دا زکات حکومت چې بینکونو نه کټکای دا څه شی دی؟ آیا په صاحب د مال چې کم دی داغه غاړه په دې کټکولو ادا کیږي او کنه د باقیدار پاتې شي؟ عزیزانو حکومت 2.5 روپے سلو پسې نه کټ کوي. حکومت 2.5 روپے هغه 9 روپو نه کټ کوي چې کمی 9 روپے ستا په سلو باندې د حکومت سود لګیدل 7.5% سود چې کوم حکومت ور کوي نو 2.5 روپے هغه د سود پیسو نه کټ کی او 15 بیام تعالی درکې نو ستا اصل مال چې کوم 100 روپے دی هغه باقی پاتې دی او 15 پلا نورم منافع رااله نو د هغه سلو نه زکات نه دی وته. ستا د سلو زکات به ال کیږي چې میا کال تیر شي او ستا کوم 100 روپے پرتی دی او دینه 2.5 راو باس نو چې دینه 2.5 لري کې نو 2.5 کم 100 روپے بستا بینک کې پاتې شي. دا کال پس 7.5% چې کوم حکومت سود ور کوي هغه نه 2.5% کټ کی او 15 بیام تعالی درکې نو ستا غسل د سلم باقی پاتې شو او 15 په د پاسه سود امرا نو اصل مال نه زکات نه کټ کی. عزیزانو بیا کتا سو خیال وکړي کوم خلکو چې په بینک کې په سود روپۍ خي یعنی سیوینګ اکاؤنٹونو کی خي یا اگر فکس ڈپازٹ کی خي نو د فکس ڈپازٹ پیسے یا د سیوینګ اکاؤنٹونو پیسے اگر کال پس نورم داسی شي لکه پچاټای کې تشي متیازي پرتیوي او تپکی او پاو غلم ورواچه نو چاټای پاکش وکنه ها خپاکه. حیران په خدای باور وکړي چې زما خو ار ورځ نوې تجربه کی نوې خو مونږ سره جخت بینک کم ده نو التا مدا تجربم کی چې لوی نیکان لوی منزگزار لوی اجیان لوی وظیفو والا داغي پیسې په دې بینک کې فکس ډیپازټونو کې پرتی نو چې ورځ تیریږي نو صاحب د دې خلکو نم داړه نور بدی چې بیړه دې غر کاشه ته خو ما ډېر نیک ګڼلې سو کوم دیو 3 لک روپے ور سره وي دغه کې می خېدي دا 3 روپے راځي او گزاره مزاره پکوم اوس بسکه او زیب کم خوا دلته دوی ورته بل نظام رئیس ته ده
بلا سود بینکاری. بلا سود بینکاری بیا داسې شی دی لکه چې خرې له بنارسۍ ور په سر کې. اوس هغه باریک دغه درته ځکه کوم چې تاسو پوهېږئ نه، خو بلا سود بینکاری داسې شی دی لکه خرې له بنارسۍ ور په سر کې، نو په بنارسۍ باندې خره نه ناوي کېږي. یا عزیزانو کم شی چې خدای حرام کړی دی هغه به په ایس هیله باندې حلالېږي نه، هغه حکم دی او قطعي حکم دی چې دا به تر قیامته پورې حرام. وحل الله البيع وحرم الربا. ربا به حرام. د قرآن کریم د دې تفسیر تاسو وګورئ چې ربا سود دی او د سود څه تعریف. تپوسو کوي علماؤن قربان د ائمه مجتهدینو قرآن او حدیث چې څنګه خدای ائمه مجتهدین پوي کړي، مور بلا بلم څوک راوړي او هغه په قرآن او حدیث پوي. په پاکستان کې ډېر خلک راغلي او د قوم اوچت کړي دي. دا هغه قوم نه دی چې غلام احمد قادیانی نه پیغمبر جوړ کړي. دا هغه قوم دی که نه دی؟ په دې خلیل مومند کې وګوره غټ غټ پښتانو به غلام احمد قادیانی ته پیغمبر وي. دا هغه قوم نه دی چې غلام احمد پرویز له شیخ القرآن خطاب ورکړي. کم سړی چې منکر حدیث او د پیغمبر د حدیث نه انکار کول هغه ته شیخ القرآن دی قوم نه دی ویلي. نو عرض مې داو چې دا قوم عجیبه خلک که اوس یو سړی راوچت شو وی چې زه خدای یم، تاسو به وګورئ چې تر ماښامه پورې زرګونه مریدان پیدا نشي. دې قوم نه دی ویلي چې اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اللہ سره سدي خو بس یو خدای دی کنه که سدي زبه د محمد نه عالمه. دې قوم عیسی علیہ السلام ته د خدای زوی نه دی ویلي. دې قوم عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی نه دی ویلي. تاسو وګورئ بیا ستا د مبارک ملک ته وګوره، یو طرف ته پکې اسلام 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 چې د خلکو ډه د خولې نه بوټ ووتو او اسلام ویني نه چې دا دی څه شي. بل طرف ته پکې د عیسایانو جلوس وځي، جلوس او د عیسایانو لټریچر چې دی هغه برملا شایع کیږي په پاکستان کې. برملا بی بی مریم ته د خدای ښځه وایي. د بی بی مریم وی کویدن شوی و د یوسف نامه و دغه سړی سره. تاسو پوهیږئ زکریا علیہ السلام ته نعوذ بالله یهودی وی. دا لټریچر اب 13 ورځو کې عیسایانو جلوس وسته او ډولکی او باجی ور سره او پولیس حفاظت کولو او دا لټریچر لګیاو تقسیمولو د بی بی مریم فوټوګانو پکې. دا ستاسو ملک دی چې د کفر او د شرک کولاو اجازت ته. بیا دې عیسایانو ته په ټي وي باندې د پروګرام اجازت ورکړې کیږي چې تاسو د خپل مذهب تشهیر په ټي وي کولای شئ. ما ته خو په ټي وي اجازت نه ملاويږي. ټي وي والا ما په سراشي ما ته وی چې جی او تقریر راتاو کمال کولاو به مې پرېدی چې زه څه وایم بیم به لیکلی به نه ویم. وای نه جی کولاو دې چېرته پرېښوی شو. ما تاسو لږ ما کولاو پرېږدئ که ته به څه وایې؟ ما زه به وایم چې د اسلام نامې ما لئ. اسلام په ابوبکر او عمر او عثمان او علي کې و چې خبره خلاصه شوه. تاسو د اسلام نامې علی نه 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 جنگ د لاهور وګورئ، د هغې د منځ کتاب وګورئ، پکې هغه ښځې او هغه جنکۍ وګورئ او دا کتابونه او دا اخبارونه تاسو کورونو ته وړئ. دغه نته چې زما ښځه وګوري وایي به چې دغه پلش دی دا نته اچولې دا زه څه بلاوالم سبا به بجلیګر ملانم غواړي چې مالم نته راوړه. نه نه نه
هر جمعه دا مبارک ورځ په پاکستان کې هر سحر چې تاسو را پاسئ نو د ملک د ډمو په مخ باندې تاسو مخونه لګي، د ډمو په مخ. نو تاسو چې سحر سبا د ډمو مخ وګورئ نو تاسو له بخا ورځ خدای چرته کوي. سحر چې سړی را پاسي خو چرته د خمخ لیدو کوشش کوي کنه، چرته د پاک او د بزرگ او د نیک مخ لیدو کوشش کوي کنه. تاسو سحر مخ د ډمې په مخ ولګي او بیا خزي او لوړه دي اومم دغه لعنت وګوري نو سبا دې هغه نخري لونم غواړي او هغه نخري دې بیا خزم کیږي بچا.